الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنیت دا مدنی سورت تے ترتیب دا تلاوت کے دا دویم نمبر دے پس دا سورہ فاتحینا او ترتیب دا نزول کے دا وعتیایم دے 87 نمبر دے او نازل شوه دے پس دا سورہ مطففین نا. تا سورہ بقرہ موضوع کما دا اصلاح الیہود دے فی ضمن المناظرہ دا یہودیان اصلاح کئی پر ضمن دا مناظرہ کی و احکام الضروری او ضروری احکام للمسلمین دا پار رچا دا پار دا مسلمانان. دا سورہ بقرہ یونم سورة البقرہ دے او سورة البقرہ و تذکر وی چی پدی کی رستو دا بقری واقعہ راغلی دا او دا بقری واقعہ دا ندیتا وی تسمیت الکل باسم الجز دا دی یو جز بقرہ راغلی دا نو دا اغید وین دا طول سورت نم بقرہ کی خودشو یعنی آغا سورت چپاغی کی واقعیت بقرہ ذکر دا دانا جی دا غوا سورت آغا سورت چپاغی کی واقعیت غوا ذکر دا دا سورہ بقرہ بلنم چی دن آغا فستات القرآن دے درم نمی سنام القرآن دے او دا سورہ بقرہ او دا سورہ آل عمران دا دوارو یو نم زہروین دے. دا سورہ بقرہ خلاصہ دارا چی دا ابتداء نوالی دا ابتداءن رکو نوالی دا اتلسم رکو پوری دی کے بحث و مناظرہ دا یہودیانو سرا دا یہودیانو خباستونا دا غی روانی دا غی شقایات دا غی اعتراضات اغا ذکر کئی. ولن اللسم رکو کی تعذیب الاخلاق یعنی دا سی اعمال چاگی سرا دا یو انسان اصلاح کی گی بیا دا شلم نوالی دروشت میں رکو پورے تدبیر منزل
یعنی داسې اعمال ذکر کوي چې هغې سره د یو کور یو خاندان د هغې نظام برابر شي او د څلېرویشتمې رکوع نه والي د 31 رکوع پورې دغلته سیاست مدنیه ذکر کوي یعنی هغه کارونه چې هغه یو سټیټ یو ریاست یو نظام د پاره پکار وي او هغه دو شوبې دي د هغې یو ملکګیري یو ملکداري او بیا د 32 رکوع نه والي د 40 پورې خلافت کبرا هغه به ذکر کیږي د سوره بقره د سوره فاتحه سره ربط د قران مجید څومره سورتونه او څومره آیاتونه چې دي دا یو بل سره تړلي دي مربوط دي د دې یو بل سره تعلق دی دغه د علماء اختلاف شته بعض علما وایي دا قران مجید چې کوم دی نو دا درر منصوره دی دا خوري وري ملغلری دي د دې په مابین کې د رب ضرورت نشته دی هغه وایي دا د الله فرمان دی لکه څنګه یو باچا چې دن وزیر خارجه ته یو شانتي اډر وکي وزیر داخله ته بل اډر کوي بل ته بل اډر کوي بل ته بل حکم کوي او د دې دی یو ته چې حکم کړه دی بل سره حکم د دې په مابین کې سره ضرورت نشته دی او نور مفسرین وینا قرآن مجید شاہی فرمانم دے ورسرا دا درر منظومه دے دا یو بل سره تړلې دے د خپلو کې ربط دے په دنیا کې یو انسان خبرې کوي او هغه بے ربط یو بل سره ربط ني نو هغه شنی خلک بد غني نو دا خود الله جل شانه کلام دے دې کې دا आवाज دغه چې ډبل کیږي دا ته ختم کوي دا خود الله کلام دی دا الله په کلام کې بے ربطي دا خو چې دنو ډیره شنیعه ده هغه چې دنو هغه قرآن مجید چې کوم دی د خپل مابین کې هم چې دنو دی یو بل سره تړل دی او د ربط دی او پر ربط معنی مستقل غټ غټ کتابونه لیکلي شوي دي استنبول کې یو کتاب پروت دی نسخ الآیات پی ربط سور والآیات دا چې دنو 300 جلدونو کې دی او د قرآن مجید پر ربط معنی دی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ناشدہ ربطونه ذکر کئی دارنگی حکیم الامت شاہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پر ربط معنی مستقل کتاب تے سبق الغایات فی نسخ الآیات دارنگی زمون نور اکابر هغه پر ربطونو معنی مستقل رساله او کتابونه کړی دي اوس دې دا کې د سوره بقره د سوره فاتحه سره ربط ته یو ربط ادا ده چمنګا په سوره فاتحه کې دعا وکړه چې اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته نه غلا راوخه او دیدا کې رته الله تعالی په سوره بقره کې وایي چې هدل للمتقین هغه نه غلار چې کوم تاسو غواړئ هغه د قران مجید دی چې دا سراسر هدایت ته د پاره د چا د پاره د متقینو یا په سوره فاتحه کې موږ دعا وکړه چې ایاک نعبد الله خاص تعالی موږ عبادت کوو اس پر سورہ بقرہ کے رت اللہ تعالی عبادات داغی افراد موز حج زکات روجہ اغا ذکر کئی یا پر سورہ فاتحہ کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
پدې کې درې پرکی ذکر دي انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم او ولا الضالین. د دې درې واړو پرکو ذکر لب نشر مرتب دا چې د په سوره بقره په لومبني دو رکو کې ذکر دی. دا د سوره فاتحه سره د سوره بقره هغه ربط شو. اوس د سوره بقره د بسم الله معنا د بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اغذات جعل حیات القلب بذبح البقره چې الله جل جلاله وګرځو حیات د قلب د زړه ژوند دیواله بذبح البقره وذبح کول د سسرا بقره سرا هغه بقره التي تسر الناظرين چې هغه سترګې خوشاله کوله دالتن او دا دالو علی باس بعد الموت پس معنی پا باس بعد الموت معنی ودالتن بالصانع الکامل او دا اللہ تعالی پا ذات معنی دا غیر دلالت چې باس بعد الموت د مرگ نفس ژوندې کون کے ذات سوکتے دا دا اللہ ذات تے. الرحمن اللہ عام مہربانی کون کے دے بے ارسال کتاب اللہ جل شانہ دا سے کتاب راولے گا الذی لا ریب فیہ کہ پائے کہ جن سے شک نشتہ دے. اور الرحیم اللہ خاص مہربان نے بجعل الہدا چوی گردولو دیلر ہدایتو للمتقین د پار د چا د پار د متقیان. الف لام میم الف لام میم دیتا حروف مقطعات ہوئی. مقطعات مانا قطع کڑے شوے کٹ کڑے شوے تاسو بکتلی پدی اڑو دا تاسو چی لبی کوئی دا کلاڑیانی نو دای د نوم شاته مثلا اس افریدی لیکلی نو دا اس دای مقطع کړي د شاهد دا ٹھیک تا دارنګي یو اے ای یونائٹڈ عرب امارات یو ایس اے انو دا تکرنګي دا په هر جبه کې نو دا په دې عربای کې دا هغه مقطع دي کټ کړي شوی دي. د حروف مقطعات مستقل بحث اللہ کا جوان را کړی نو دا به سورہ آل عمران په سر کې وو. زما کوشش دای اکثر عام طور دی لومبنو سپارو کې ډیر بحثونه راځي نو هغه لومبنای سپارو کې خلک دا لسپینځل شل راځي کوي دي کې بلا بحثونه کوي رست بیا تیز رواني او زدا سينو کوم ما دا بحثونه تقسیم کړی دي لکه نن به یو بحث د استواء علی العرش راشي خو هغه هم زدي دا کې نه کوم دا آیات مخکې وځای نور را روان دي نو دا داسې ځایونو کې چې په هغه ځای کې چې دنو تفسیرم برابر کیږي وسره سبق وسره موږ هغه ځای کې پکو. دارنګي د حروف مقطعات دا بحث دا هم ان شاء الله تعالی د سوره آل عمران په سر کې وکړو. اوس دې ځای کې الف لام میم دا چې کوم د دې معنا څه ده نو جمهور مفسرین خصوصا خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ هغه دې معنا کوي الله اعلم بمراده بذلك الله تعالی د دې په معنا باندې پويږي د دې معنا او مطلب دا چاته معلومه نه دي. بعض نور علما مفسرین هغه دې رمز راو باسي یعنی د دې حرف راو باسي نو هغه وی الف دې دا کې صرف د بقره خبر کوم دې دا کې الف دا اول نه د اول عربی ټکره الاول او لام د لازم نه دی او میم
د مؤمن نه دی دا جوړ شو الاول اللازم للمؤمن اول لازم د پار د مؤمن ذالک الکتاب ذکر د دې کتاب دا یا الف الله نه دی او لام د جبريل لفظ نه راغسته دی او میم د محمد صلی الله علیه وسلم نه راغسته دی الله را ولېګ په ذریعہ د جبرائیل علیہ السلام په محمد صلی الله علیه وسلم ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب پوه شئ یا دریم یو پکې وو الالف الاصل او لام لازم او میم مستدل الاصل اللازم للمستدل اغا اصل لازم د پار د مستدلل چې هغه استدلال ته کوي نو هغه څه شی دی ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب دی ذالک الکتاب دا عظیم شان کتاب چې دی اوس رونو دا وای دا زمنګا طالب بوي چې سیوا خبر دارا چې ذالکا دا اشاره د قریب ده او د بعید ده دا اشاره د بعید ده د ذالکا معنا ده هغه کتاب او موږ معنا څه کوو دا کتاب دا کتاب دا چې دنو څنګه مسله جوړه شو دا غي جواب دا دی چې ذالکا دا چې کوم دی انو دا قران مجید چې نازلې دو موږ اوس عرض وکړو دا سورت چې کوم دی دا 87 نمبر سورت ده دین پس چې دنه نور سورتونه نازل شوي دي دا قران مجید پورا نو نازل او پړمبنی په دویم نزول سره بیت العزت کې دا ټول قران مجید موجود ٹھیک تا دا ټول قران مجید انت موجود نو الله ورته وی ذالک الکتاب هغه کتاب لا پورا خدای نازل شوی نو کنه چې کوم په بیت العزت کې موجود دی لا ریب فیه نشتر جنس شک پاگے کی اوس چون کې پورا قرآن مجید سے شو اغا نازل شو نو چې پورا قرآن مجید نازل شو نو اللہ تعالی وی ذالک الکتاب ان اوس من معنا کو دا کتاب دا زمون مخه پروت خبر معنی ورزی دی یا ذالکا دا اوچتواله لريواله دا د پار مرتبه دی اوچت مرتبه والا کتاب یا ذالکا لری د شک نه دا کتاب چې کوم دی خبر باندې پوه شئ ذالک الکتاب دا کتاب چې دی وسرونو دا قاعده بدان سره یاد ساتي زبردتا ځای په ځای قاعده واو چا بستاسو قران مجید کې ټول ځایونه کې پکاري ورونو دا قاعده ده چې کله لفظ د کتاب دا د قران مجید د صورت په سر کې راشي لکه دې سر کې کتاب راغې ذالک الکتاب دا ځای د کتاب نه مراد قرآن مجید وی کله په سر کې لفظ کتاب راشي او د کتاب نه مراد هغه صورت وی کتاب بچاته وی او صورت ته وی لکه د سوره یونس
په ابتدا کې الله وی تلک آیات الكتاب. دا د کتاب نه مراد څه شی دی؟ دا سوره یونس ده. کله با لفظ کتاب راشي، د کتاب نه مراد دا سوره دعوه وی، دا هغه اصل موضوع وی. لکه په سوره مومن کې حامیم تنزيل الكتاب، دغه دا کې د کتاب نه مراد د دعوه د صورت تا. کله با لفظ کتاب راشي په میز د صورت کې، نو التبا د هغه نه مراد اهل کتاب یعنی پخوانو کتابونو والا خلق به مراد وي. لکه الله فرمای انما انزل الكتاب على طائفتين، دا د کتاب نه مراد تورات او انجیل له. کتاب راغه او هغه سره صفت راغه چې مبارکون یا مصدقون، نو دغه د کتاب نه مراد قران مجید وی. دارنګي د یو صورت په سر کې په ابتدا کې چې لفظ قران مجید راشي، لفظ قران راشي، نو بدی صورت کې بدا سے واقعہ ذکر کیږي چې هغه په خوانو کتابونو کې نه وي. او کچری د صورت په سر کې قران لفظ د قران او کتاب دواړه راشي، لکه سوره حجر کې، نو دغه ځای کې با د کتاب نه مراد هغه مضامین وي چې هغه په سابقه کتابونو کې موجود وي، او د قران نه به هغه مضامین مراد وي چې هغه په نور کتابونو کې نه وي. لفظ د کتاب د دې اطلاق په مجموع کتاب باندې هم کیږي، په پورا قران باندې یا په پورا تورات انجیل باندې، او د کتاب اطلاق دا قطعه من الآیات باندې هم کیږي. کلا چې د سورت په ابتدا کې لفظ د مبین راشي، نو په هغه صورت کې با هغه دلایل ذکر کیږي چې هغه به نقلیه وي، یعنی په خوا نقل لبر روان وي کتابونو نه، پیغمبرانو نه. او چې د کوم صورت په سر کې لفظ حکیم راغی، نو په هغه صورت کې با هغه دلایل او خبرې ذکر کیږي چې داغه تعلق به عقل سره وي، دلایل عقلیه وراري. ٹھیک شو کنه؟ اللہ فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب، دا عظیم الشان کتاب چی دے لا ریب فیہ نشترے جن سے شک پدے کے. اللہ وی دادا سے عظیم الشان کتاب دے چی پدی کتاب کے شک نشترے. وہ سوال دارے کہ اللہ فرمائی بلدائے کی رست اسرع روان دے مخ کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کچریئی تاسو په شک کې پدې کتاب باندې، او دې دا کې الله وایي لا ریب فیه، پدې کې شک نشته دی. نو دې کې بظاهر تعارض دی، یو ځای کې شک ثابتېږي قرآن لا، او بل ځای شک نه انکار کوي. داغي جواب دارے تاسو دی تحصیل المنطق کیوں ویلی دی کہ در تناقض حشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مقا، او وحدت شرط و اضافت جزو کل قوت و فیلست در آخر زمان. دا تناقض دا پاردا لازم را چی دا دوارو یعنی موضوع یو پکار دا، دیگه که موضوع یو نه دا
الله چې کوم ځای کې وایي لا ریب فی دغلته موضوع قرآن مجید دی چې په قرآن مجید کې جنس شک نشته دی او التا وان کنتم فی ریب مما هغه ځای کې مراد څه شی دی هغه اذهان د کافرانو دي هغه ذهنونه د کافرانو دي د قرآن مجید کې شک نشته دی دا نقص دا غي پس کې دی په ذهن کې دی الله وی ذالک الکتاب دازی مشان کتاب جدے لا ریب فیہ نشتہ دے جن سے شک فیہ پدی کتاب کے ہدن للمتقین ہدن کے دا تنوین دے علامت تفتزانی رحمت اللہ علیہ پر مختصر المعانی کی وئی دا التنوین للتفحیم اے للتعظیم دا تنوین دا پار تفحیم دا تعظیم نے او دا ہدن دا خبر دا مبتدا دا علامہ تفتزانی دا معذوب چی هذا ہدن یا دا ذالک الکتاب دا پار خبر دا جدا کتاب ہدن سراسر ہدایت تے تاسو طالبان ورونو پوئی گئی هدن مصدر دے مصدر او مصدر یا با مبنی للفاعل وی یا با مبنی للمفعول وی دیگا کہ دے ممانا دا حادن دے کہ دا قرآن مجید دے ہدایت کا ان کے دے للمتقین چاہتا متقیان ہوتا او مصدر ذکر آڑو چې دا د قبیلی د زیدن عدلن نه دی چې دا قرآن مجید دا سراسر منبع د هدایت تا دا سراسر منبع د هدایت تا نو هدن للمتقین دا سراسر هدایت للمتقین د پار د متقیان اوس دیوانه یو اعتراض دی او سوال دا کړی دی قرآن مجید دا ہدایت کئی متقیان ہوتا متقی خاصم متقی دے تو قرآن مجید ہدایت کمال کو بیالو چیدی چرسیان ہوتا ہو بدعمل ہوتا ہو کافران ہوتا ہو اگئی دے ہدایت کو دا اگئی جواب دار ہے کہ جلالین وہی صاحب دا جلالین وہی کہ ہدن للمتقین دا ہدایت دا پار متقیان سائرین الی التقوی خلق لا کہ اگئی تقوی طرف تزید تقوی طلب کئی نا قرآن مجید اگر تسک کئی ہدایت کئی بل رسط اللہ فرمائی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس اللہ سوئی تمام عالم دا پار ہدایت تے او دا دی چې متقین ہوئے انا گورا ہدایت یو ہدایت بالفعل یو بالقوه دے نو بالفعل عملی طور متقیان د دین ہدایت علی او بالفعل قوه قرآن مجید کی دا صلاحیت تے چې ہر چاہتا ہدایت تے او دریم جواب دار ہے چې دلته دا متقین دا دین مراد اصطلاحی متقی نہ دے متقین نہ مراد تقوی پر لغوی معنی دا یریدن کے کم انسان کی یرا دا وہ دے دا اللہ نے یریگی دیکھ لگ طلب موجود دے قرآن مجید اگر تسک گئی اگر ہدایت گئی ہدن للمتقین دا سراسر ہدایت دے دا پار دا متقیانو متقی چاہتا ہوئی المتقی متقی آغا سڑے دے من یتقی نفسہو عما نہ اللہ دے بچ ساتھی خپل ځان لر د هر هغه سیز نه چې الله سمانه کړی دی ښا الذين الله وی اوس د متقیانو بیان کوي الله وی الذين دا متقیانا کسان دي یؤمنون چې دی ایمان راړي بالغیب فحالت غائبه کې بالغیب په غیب باندې یؤمنون چې دی ایمان راړي
اے یخافون یریږي د الله تعالی نه بالغیب په غیب سره. ګوره جی غیب نه مراد څه شی دی؟ د مجدد الافسانی رحمت الله علیه په دور کې یو سړیو هغه د دین انکار کو د غیب نه. ولې دا غیب تشریح غلطه کوله؟ بیا ورته مجدد سے وسره بحث وکړو چې د غیب نه مراد دا نه دی چې د الله نه څه چیز پټ دی، د الله نه څه چیز پټ نشته دی. د غیب نه مراد هغه څیزونه دي ما غاب عن مشاهده المخلوق چې د خلقو د نظر نه غسدي پټ دي، د خلقو د علم رینج وته نه رسی. د الله په نيز باندې خو غیب او حاضر دواړه یو برابر دي. الله دا خو پټ نشته لري. ٹھیک ده کنه؟ یؤمنون اغه ایمان راړي بالغیب غیب باندې ويقيمون او قائمي اغه الصلاه مزلرا او مسکایمه مسکی ومما او بعد د اغه رزقناهم چې ما روزي کړه د اغه لرا ينفقون اغه زمالا رکه خرج کوي. نو متقی اغه سړی دی یو خو ایمانی پسمانه په غیب باندې. نو دا غیب دا مصدر دی، نو که په مبنی الفاعل کې نو په معنا د غائب بشي. نو بالحالت الغائبه کله د خلق مخې ته هم بزرګي او کزان لې هم بزرګي تقوا کوي. دا نه چې د خلق په مخ کې بزرګ دی او ځان له ګناهونه کوي. دا پلاستیکی بزرګي دا بیا ښه. او د انسان یو انسان تبسنګ پته لګي چې یاره زه زما خدای سره نسبت او تعلق څنګه دی، د څنګه سره د دې بس آسان حل لري. د خپل تنهایی ته وګوري. کله چې د تنها شي او د یوازې شي، یک یوازې د یک یوازې کور کې د یک یوازې کمره کې پروت دی، تک ټیم کې د احساسات او جذبات افعال او اعمال دا څنګه دي؟ ګوره د خلکو په مخ کې 4 رکعات موږ 5 منټه کې ځان له اوازي نو په 2 منټه په 3 منټه کې د دې خبره معنا دا ده چې دال میں کچھ کالا کالا ہے، مسله ټیک نه ده. او چې ته ځان له تنهایی کې شوي او هغه ټیم کې پتا معنی د الله د یاد او د عشق او د محبت غلبه ونه پوهې ته خدای سره ښه پته احسان علامت ده. نو بالغائب ای بالحالت الغائب او کچر دا مصدر مبنی للمفعول شي ای بالمغیوب په پټو سيزونو باندې د جنت نه لیدلې، د دوزخ نه لیدلې، د پرختی نه لیدلې، په دې په سره ایمان نه په بل متقی دې ويقيمون الصلاه متقی به مسکایمای. نګورا اقامت د صلات وي یو ورونو ادا د صلات ته یو قضا د صلات یو اقامت د صلات ته. اقامت د صلات دی ته وای چې موږ په آداب سره کوي او 10 برابر دي، الفاظ برابر دي، آداب برابر ساتي. او خانه بل چې کم دی آداب د صلات ته آداب داره چې کوي جمع سره په وخت کوي، کله دې پاتې شي امامت سره ونکي یو قضا د صلات ته چې موږ قضا کو چې اخیری ټیم راغې نو راوخته یا ټیم تیر شنو بیا دې ودرېګو او دې مسکیدا قضا د صلات. متقی به هغه سړی چې دې بده موږ ډیر پابند دي ښا. اوس خلک دعوی د تقوا کوي د بزرګای کوي اموزه خیر خیریت الګه بزرګي اول شي پای کې څه شي لري په عبادتو کې هغه مزده چې هغه په عبادت بدنیو کې کامل دی.
ومما رزقناهم او بعد دا غنا الله وی رزقناهم چې ما ورکړې غیلره اعطیناهم ينفقون الله وی دادی زمالار کې خرج کړي. تو ګورا متقی چې متقی تقوادار دی او غل الله تعالی مال حسنا سور کړی دی دا نه چې د تر پتندی باندې میراب جوړ کړی او ته سجدي لګي نه نه دیو مالی عبادت هم کوي دیو د خدای په لار کې مالوم خرج کوي ښا انو الذين ينفقون خرج کوي دا زما فی طاعتی زما په طاعت کې ينفقون خرج کوي اول په خپل ځان باندې بیا په اولاد باندې په خپل کور والو باندې او بیا په نور مسلمانانو خلقو باندې ښا والذین الله واذا متقین هغه کسان دي او رزق رونو رزق ستوي ما ينتبع بالخير شرع معاقب وای د رزق تعریف کوي رزق هغه سیز دی چې پاغي معنی ژوندۍ ته پایدار شي زی ساده پایدار شي وګوره تعالی الله تعالی یو کمال درکړی دی تعالی الله یو صلاحیت درکړی دی ذات د الله په بندګانو سکا خرج کا تعالی الله په درکړی نو خلکو ته په ورکړه ته الله نیکی درکړی خلک دین ته راوړ ته کاتب لیکل حقه نو په دې ذریعہ باندې د خلکو خدمت وکا تاکہ بل پاندې بل سره ډاکټر د خلک هغه اعتبار باندې خدمت وکا نو الله بلار کې د خپل صلاحیتونه خرج کا الله والذین دا متقینا کسان دي یؤمنون جد ایمان راړي بما پاغمانه انزل نازل کړه شوی دی الیک تا وما انزل نازل کړه شوی دی من قبل کمخستانا وبالآخرة فآخرت مانی هم دی کی یوقنون دی یقین ساتي نو متقی سړي بل صفت دار چې دې پخوانی کتابونه تورات انجیل زبور ټول صحائف پټول پیغمبران ایمان دي ایمان پټول دي او وای په قران مجید او انزل من الیکا او پتا چې کوم کتاب نازل قران مجید باغی باندې خلق ایمان چې په قران مجید ایمان نه وای عمل به کوي او نور کتابونه منی او په آخرت رز آخرت په قیامت باندې پاغي باندې ایمان خدا سره متقی کلا چې د پاکستان په پارلیمنت کې د ذوالفقار علي بټو په دور کې د قائدانو مشر مرزا ناصر دې چې دنو راوي وخت اسمبلای تا او د سره په اسمبلای کې ول سرزي مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه بحث او مناظره کړو په اسمبلیال کې هغه یو لوی رویداد دی خو دې راي په کې چې کوم خبر او هغه راته کو حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه هغه ورته مرزا ناصر وی چې تاسو زمونږ د غلام احمد پیغمبرانو انکار کوئی تاسو در په دلیل څه دی مفتی محمود رحمت الله علیه ورته وی چې تعالی دلیل قرآن مجید په ډوبه صفه کې موجود دی نو انت چې کوم نور علماء او هغه وی چې موږ چیر دا ډوبه صفه کې کوم دلیل موجود دی حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته داوي چې ګور الله وی چې والذین یؤمنون بما انزل الیک آغا چې ایمان راوړل په کتاب چې پتا نازل لې وما انزل من قبلک او دتا نه مخک نازل لې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل پیغمبر راته
نو بیا به الله وی چې وما انزل من بعدک او د تا نه پس چې څوک راځي او پاغه باندې به هم ایمانی او د ایمان درجه الله تعالی په دې ختم کړي نو پته ولګي چې پیغمبر علی السلام نه پس بل پیغمبر هغه نه راځي دې خبره باندې پوه شئ وبالآخرة فآخرت معنی هم یوقنون اغی یقین ساتی اولئک اللہ وی دا کسان علا ہدن دی بکامل ہدایت مانی دی من ربهم دا جانب دا رب دا غینا انو یا من پا مانا دا بعد اے بفضل ربهم ففضل دا رب دا دیوانے گورا دا دایته چې دا هدایت ملاو دے دا کم ځای نه ملاو دے دا د الله فضل دے حافظ الپوری وی کپا کلار مندے شبید فضلا کپا کلار مندے شبید فضلا چا بسوال ویلینو بو علی سینا تا دا بو علی سینا لوی محقق عالم تیر دے او ګورا تاسو د فزکس بایو کیمستري کې د دنوای السینه ور کړی انو دا لوی ساينس دا نو مولې پلاسپورو مود علم لوی غارو باندې واقعیات کې راځي ته یو ځل یو بر ځای ته وخته چې بر ځای ته وخته ان سیوا بر شینو او کته وریایي وبو ورېدي انو دوی چې دا څنګه چل الله تعالی و چې باران ز من السما د بر نه را لګم دا د کته نه دی انو دې او خوای د په دی باندې حالانکه سما پوک ته وی وریا زم پوکتی تاسو رنګ یو ځل سکول په وخت کې تلو یو الا کڼیانی وته وی دی غاړه ته انو ټنډیانه کې هم تک چل لړې چته ده نو سیمه بار انور وکړه چې دن وریا دي چلی دي انو مقصد دار انسان ته چې هدایت ملاويږي پسو ملاويږي د الله په فضل ګورا دا موږ تاسو دی قران مجید ته دی درس تناسو الله په فضل باندې ناسو موږ تاسو نډیر قابلان خلق شته او نالای کړه نو مشته نو دا قابلان ناس یو نو تا انا لایک ناستی موږ تاسو نه په مالی اعتبار باندې ډیر مالداران شته او ډیر غریبان شته نو تا مالدار نه نو تا غریب نه زه زوت یو ته کینولیو خدای خدای فضل لیکل ما دا نه په شکل او صورت ما ډیر خسته مشته او ډیر کم صورت والا مشته نو ورته خواله ناز نه کم ناشتي دا زور پسې په خاندان باندې په طاقت باندې او داماته جو ته کینولیو دا نماسه ذاتی کمال نه دا په موږ باندې الله فضل کوي الله دې همیشه موږ په خپل فضل او نعمت کې لري ښا الله وی اولائک علی هدى من ربهم دا کسان چې په کامل هدایت دي اولائک دا شاته چې دا کوم صفات ذکر شو دک متقیان د دې صفات خمسو باندې چې مشتمل دي علی هدى دی په کامل هدایت دي من ربهم اے بفضل ربهم واولائک او دا کسان هم المفلحون هم دی بهرمندی او دی کامیاب دي دا صفات چا کی دي او دا انسان کامیاب دے ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي وسرونو دا اولئکم المفلحون دې پورې بیان د چا د انعمت علیهم د چا د انعمت علیهم اوس د غیر المعذوب علیهم بیان کوي معذوب علی هغه دي چې سره د علم وسره علم وسره وو پویا وسره وا حق پیجندلو او بیا عمل پینکو د زد او د عناد او د انانیت د وجینا اوس د معذوب علیهم بیان دی الله و ان الذين بشکا کسان کفر چې کافران دي
سواء برابر د علیهم پاغیمانه انذرتهم کتی اره دی لرا ام لم تنذرم یعنی اره دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نراڑی اس ان الذین کفروا اللہ وی آکسان چه کافران دی کت دی اره او کنی اره دی ایمان نراڑی اس پدی سوال دادے کہ ډیرو کافرانو خرست بیا ایمان راوړو او دې کې الله تعالی وی چې لا یؤمنون دی ایمان نراړي داغي جواب رونو دا د تاسو پوېږي الذي اسم موصول له دا صله موصول په مقام د عهد کې دی او کله چې عاد شي موعود د دینه خاص کافران دي چې هغه ابو جهل عتبه او شیبه وغیرہ الله ورته دا کسان کته دی له دعوت ورکه اګه یاره نه یاره دی ایمان نه راړي ٹھیک شو دوی سال داده چې دی ایمان نه راړي نبی الله تعالی نبی علیہ السلام د دعوت له مکلف جوړ کړه ته دی له دعوت ورکو چې اوسړه خبره نه مانی نبی د دعوت ورکول سمانا وا دا هغه جواب داده چې ګورا پیغمبر چې دعوت ورکي داعی دعوت ورکي که څوک منی او کنه منی نو داعی خپل اجر ملاوي پیغمبر خپل اجر ملاويږي دا هغه ډیوټي او ذمہ هغه پاريږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تبقام مرتبه او اجر ملاوي دو او دیم الله وان الذين كفروا سواء عليهم پیغمبر برابر د پاغی معنی دا ورته نو چې پتا معنی برابر ده ها قال بار اجر دی لا یؤمنون تو ختم الله علی قلوبهم مور لګول الله تعالی علی قلوبهم فزلون دا غیمانه وعلى سمعهم فوغن دا غیمانه وعلى ابصارهم او پستر غدا غیمانه غشاوت پردی دی ولهم د پار عذاب عظیم غضب لوی دے یو خبر دادا چې دې پزړونو باندې الله مور لګو وګونه باندې ولا مور لګو پسترګې پردی کی نو د دې په کې څه ګناه شو دا خدای دې نه هدایت بند کړ خبره باندې پوه شئ انو مولانا رومی رحمت الله علیه د دې جواب کوي مولانا رومی وی این جبرو مانیا جباریت این جبرو مانیا جباریت مانای جباریت رازاریت دا جبر نه ده دا ظلم نه ده بلکې دا څه شی ده معنا د جباریت تا او مانای جباریت معنا د جباریت دادا رازاریت دی الله ته زاریو کی ګور دی ته الله تعالی چې دی نفعدیناه النجدین الله دی ته چې نو حق او باطل لار او قولا اما شاکرا و اما کفورا الله تاسو ته اختیار دی تاسو دنیا کې آزاد پری خودي چې څه کوي انو دای سوکل دای اسلام پری خود کوبر اختیار کو فلما ازاعوا ازاع الله قلوبهم کله چې دای کاغو شو نو الله ولا زړه کاغو کړ ان الله لا يغير الله نه بدلی په یو قوم باندې حتا يغير ما بانفسهم چې تخپل ځان نه بدلی نو الله دې نه بدلی انو دای د اسلام او د دین طلب نه کو بلکې دای الټا مخالفت کو او ضد کو او چې دنو نافرمانای کولی نو کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دای چې کوم اعمال کول د هغه د وجه د دې زړه باندې زنګ لګید حدیث کې راځي انسان یو ګناه کوي د پزړه باندې ټوټا کې ولګي کله توبه وبا اصلا ان هغه ټاکې لري شي او کچره دې توبه نو بازي دا ټاکې غټيږي حتی چې د اړه تک تور شي د اړه تک تور شي نو الله تعالی د دې ځاګلونه تک تور کړ د سدوالي د دې خپل نافرمانو د وجه ښا
انو دا د الله دا چې د خدای ظلم نه دی چې دوی په ګمراهۍ سخت کړ دا د دوی خپل کرتوتونه دي این جبرو معنی یا جباریت دا معنا د جباریت تا او معنا د جباریت دا د رازاریت دی خدای ته زاریو کی الله ته متوجی شي رومی وای زود شد دربا استغفار کن گریه ام تو ابریزار کن متوجی شا الله تعالی تا او استغفار وکا او داسې وجاړه داسې وګړدیګا لکه څنګه چې وریځ ګړدی پوه شئ خبره مانی نو الله تعالی فرمای اوس بل سوال دلته ختم الله على قلوبهم رونو قلوب جمع راوستو او ابصار جمع راوستو او سمع مفرد راړو هغه واحد راړو هغه جواب داده چې ګورئ سمع مصدر دی او د مصدر قاعده دا ده چې المصدر يطلق على القليل والكثير د مصدر اطلاق په سمانی کیږي په لږ او په ډېر دواړو کیږي دیم المصدر کالمحنث قد يذكر وقد يؤنث د مصدر مثال په شان د مؤنث دی کله سړی وي کله مذکر وي او کله مؤنث وي نتیجه کې د اطلاق په ډېرو معنی کیږي دو سوال شو د درېم سوال جواب او هغه دا دی چې سیوا ګوره دا قلوب او سمع په دې باندې الله مهر ذکر کړ ا د سترګو د پاره مهر ذکر ده که پردې ذکر کړي وجه دا ده زړه ته خبرې د چار چا پیره ناراضي غوږ د اواز د چار چا پیره ناراضي نو پاره مهر لګو او سترګو ته چې سراضي نو صرف د سره راضي د مخې راضي په پای پرده وي پوه شئ دا ولهم الله وی د پاره غضب عظیم عذاب لوی دی دا سیوا دا دې پورې بیان شو د چا د معذوب علیهم اوس بیان د ولضالین کوي ومن الناس الله وی بعد د خلقنا من اغدی یقول چې دی وی آمنا من ایمان راوړل بالله فالله تعالی باندې وګوره دی وی آمنا لحفظ الدماء والاموال دی دا آمنا ولی وی دی دا پارا وی مسلمانان دا منافقان دی فخلا آمنا وی دی مسلمانان دا توری نبچی دی وی آمنا بالله من ایمان راوڑ پا اللہ تعالی مانے وبالیوم الاخر او فرز دا آخرت مانے وما هم بمؤمنین او اللہ وی حال دادے نی دی مومنان پا حقیقت کے شہدادگانو گورا دیدہ ہے کہ دی وی آمنا بالله پا اللہ بانی ایمان فرز آخرت نور پیغمبران و ملائک و آخرت و دار صفت کی پریو ہر صفت کی نور پریو خود کتابنا ولی دا عقیدی ابتدا دا اللہ ندا او انتہائی عقیدہ دا قیامت تا نو ابتدا و انتہائی ذکر تو مرز کی پکی عقائد کن رہا ہے خبر ہمارے پوش ہوئی نو اللہ وی دے وی کہ آمنا باللہ وبالیوم الاخر فرز آخرت مانے وما هم بمؤمنین اللہ وی ندی دی مومنان پا حقیقت کی ولی ندی دی یخادعون اللہ اللہ وی دی تگی کئی دی دوکور کئی اللہ تعالی لرا والذین کسان لرا آمنو چغی ایمان راوڑ دے گورے رونو دا یخادعون لنے دا یاخد من یقول حال لے ومن الناس من یقول بدی حال کی جو خادعون اللہ یا دا دا مؤمنین سر حال لے وما هم بمؤمنین دی مؤمنان ندی زکا جد دی حالت دا جو خادعون اللہ دی تگی کئی دا اللہ سرا اس سیبا اللہ سر سک تگی کولشی اللہ لسک دوکا ور کولشی دوکا خو آغا چالا ورکی گی چا آغا تا دا سپتنی دا اللہ ذات خو پا ارسی زمان علیم دے نو بیا د دې بس جواب کو او دا ګورا دا یخادعون الله ان یخادعون الله المفسرین ويخادعون الله في زعمهم ته دوکا ورګي الله تعالی لره خپل ګمان باندې د دې ګمان داري ګورا
دا منګک چې نه سترګې پټي کی وای زه چې نه پیشو ته نخکارم غرام کې پیشو راشي اوچتي دکرانګه دا منافق دی وای جوړې د خدای له زور کوم دوکا ورکوم یو معنا یو جواب دیم جواب دار یحادعون الله یحادعون نبی الله اذا الله پیغمبر له دوکا ورکوي پیغمبر عالم الغیب نه کړه مومنانو د دوکا ورکوي نو مومن له پیغمبر له دوکا ورکول دا داسې چې چاله دوکا ورکوي الله له دوکا ورکوي دې خبره باندې پوه شئ دوی مرونو یخادعون الله دا یخادعون دا باب مفاعله ده دا کوم یو باب ده باب مفاعله ده خادع یحادع مخادعه باب مفاعله خاصیت دا ده چې دا د طرفینو نه وي مشارکت ته کنه دا د طرفینو نه وي نو د دې خو بیا دا معنا راځي چې دای الله سره دوکه کوي الله دای سره دوکه کوي او که پیغمبر سره واړوي ان دای پیغمبر سره دوکه کوي او پیغمبر دای سره داسې به جوړیږي نه بل ځای راځي یخادعون الله وهو خادعهم دای د الله پیغمبر سره دوکه کوي نو پیغمبر سره دوکه کوي نه داسې بنوای پیغمبر سره دوکه کوي یخادعون الله دای دوکه کوي د الله پیغمبر سره وهو خادعهم دا پیغمبر وسره معامله د دوکي کوي څنګه دا منافقان برال دوی حضرت السلام علیکم موږ مومنانو تاسو مریدانو تاسو نصر قربان رسول الله راځي کینه دی وجه لږ وخت تیر کو دی وای دا دین ټیک نه دی دا وړ نو دوی چې حالت دی رسول الله ټیک ته ځای کوار علا واب پایو کوال علا واب را ده ځای انو دا هغه معنا را نو دی دا کې یو خادعون باب مفاعله دا هر ځای کې کوم دی دا دغه نه نیوی د مشارکت صفت پرې کې ټیم نیوی لکه توای عاقبت اللسا ما تعاقب کده چا د غل دا نه چې غل پسې ما منډي ولې او غل ما پسې منډي ولې نه نه ما سره غل پسې منډي ولې ٹھیک تا کنا ان یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الله وی دې دوکا نه ور کوي الا انفسهم مگر ځان خپل لرا وما يشعرون الله وی دې شعور نه لري دې شعور نشته ورونو دو سيزونه دي یو عقل له یو شعور دی یو عقل له یو شعور دی ورا شعور دي توای چې ته د یو سیس ادراک په خواص خمسه کې دا خر نه خر کمقل تاسو دا پته شته چې دا خر بوزي کنه د به بدره پورې کې نو دل خدای عمر کا دې پنه کته کې بوته ولې دا خر نظریه دارا کما وبوت خپکه دکړه او به پایا وي وخت وګلاړ بس ما لاړ کاسه شو مړ شو نو دې کته نزي نو خر کمقل له او شعور بکی شتا زناور کی شعور شتا او الله وی دا منافق نه او دا کافر دې دې کې شعور نشته دې ځان اورته لګې دې نه پوي اوس په خبره باندې ورسېدې الله وی و ما يشعرون دې شعور نشته ولی شعور نشته دای دلایل وی الله وی زکا کی فی قلوبهم قلون دای کې مرض د نفاق ته فزادهم الله فسوا ک الله تعالی غیلرا مرض ورونو فی قلوبهم پزړو د هغه کې مرض ده چې یو سړی مرض دی ته بل مرض سی واکه نو یا دا غي څه ګناه شو خدای دې پواکا قرآن مجید کلام کې دغه ادماج د دې کلام معذوب ته تفسیر الرحمن وای فی قلوبهم پزړو دای کې مرض د نفاق مرض د شک او د دې مرض د علاج د بارا الله تعالی قرآن مجید راولېګو
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انو رحمت د پاره سره مؤمنانو دي. الله وی قرآن مجید ما راولېږه شفاء علاج د دې پزړونو کې مرض د نفاق او د هغې د علاج د پاره الله تعالی قرآن مجید راولېږه. ولما لم يعالجوا بشفاء القرآن او هر کله چې د علاج نه کو په علاج د قرآن مجید سره نو فزادهم الله مرضا بیا الله یې لسکو مرض سیوا بیا ولا مرض سیوا کا د کېږي معنا ورستاده وجه مزود کېږم ها د فزړی باندې ولر دې سری مخ ته وې خناسته او بی قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الله وی د پاره عذاب الیم عذاب درناک ته بما كانوا بسبب د هغه یکذبون هغه چې دی تکذیب کوي دی دروغ وي. ګوره امام بخاری رحمت الله علیه امام ترمذی رحمت الله علیه استاد دی. دا امام ترمذی نه دی ته د امام بخاری نه بزرګونو حدیث ویلي او امام بخاری یو حدیث داسې وو چې هغه امام بخاری سره په سند باندې نو هغه امام ترمذی سره نو یو حدیث دا د امام ترمذی نه امام بخاری ویلي یعنی امام بخاری د زرګونو حدیث استاد دی او امام ترمذی ته یو حدیث استاد دی. داغو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې ما څومره فائدہ د امام ترمذی نه اغسته ده دومره امام ترمذی زمانه فائدہ نو علما وایي چې دا خو هغه د بزرګونو حدیث ویلي ان سیوا مختلف جوابات کی حضرات درشان وشا کشمیری رحمت اللہ علیہ در شیخ الہند سے آگئی فرمائی کہ اصل کی مسئلہ دا دا کہ کلا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ با امام بخاری نے سبق ہوئی امام ترمذی با پر دیر طلب سرا پر دیر توجہ اور شوق سرا امام بخاری تناس چې کله د مخامخ ناس سړي توجه او طلب او شوق سیوای ان د ویون کی سینه کولاوي ابا لګیای وای او چې کله مخامخ د بوزي خپش ناشتي انو بیا غکشته شي نو هغه د انسان له والي انو تاسو ځبک ته کینه ویخ بناسي د پوی بنیاد بناسي یاله په سیستم چلی دا داسې نه چلی ګوره دا داسې نی چې بس برجو ته لګیا وایا ښا الله ته دا بیا سړی پنځ شي نشي ویلې الله وی فزادهم الله مرضا ولهم د پاره انسیبا الله قران مجید راولېګو علاج لا چې دای علاج نک ولما لم يعالجوا بشفاء القران فزادهم الله مرضا الله ولسی مرض سیوا کو ولهم الله وید پار غضب علیم غضب درناک دے بما كانوا بسبب دا یکذبون جایکم تکذیب کو واذا قیل لهم بما يجعلون ما بل دلیل واذا قیل لمر کل ویل شی غیتا لا تفسدوا تاسو فساد مکوي فی الارض پس کې پس مکه کې تاسو فساد مکوي پس مکه کې پتر د شرایع سره فی الارض پس مکه کې نو قالوا دی انما بتاگی سره نحن ممکن مصلحون مخ اصلاح کوونکیو الله وی دا منافق د زناور نه کلان دي چې دې لګیا دي کوي فساد پتر د شرایع سره د دین احکام پری دي ان دې کوي څه شي فساد او هغه فساد ته سوی اصلاح هغه فساد ته خپل غلط کار ته سوی اصلاح ورته وي ښا تو اللہ تعالی فرمائی الا خبردار انهم بشکدا کسانهم المفسدون هم دی فساد کون کی دی فساد کی ولکن لا یشعرون لیکن اللہ وی دی نه پوئیږي دی شعور نه لري په سمانه
پا فساد پلمانے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اس بل دلیل دا وما یشعرون جلئی کی شعور نشترے. وَإِذَا قِيلَ لَمَرْ کل جدئی تویلشی آمنوا ایمان راڑی کما آمن الناس لگا جی ایمان راوڑ دے الناس آکامل خلقو. نو قالو دے وی انؤمنو آیا من ایمان راڑو کما آمن الصفحاء لگا جی ایمان راوڑ دے کمکل خلقو. الا خبردار انہم بیشک دی هم الصفحاء هم دی کمکل لی دی بی وقوع دی ولیکن لا یعلمون لیکن دی نپوئی گی پا صفاحت پا کمکل تو پلمانے. رونو دی آیات کے اللہ جل شانہو دا صحابہ و مقام ذکر کردے تھا. کلا چی دی منافقان دیتا ہوئی ایمان راڑی کما آمن الناس لکه چې ایمان راوړل چا الناس دا الناس نو څوک مراد دی هغه ټیم کم خلق صحابه وکړه. دین یو بل خبره معلومه شوه دی کافرانو دی منافقانو ته الله تعالی د ایمان معیار سو ګرځو د صحابه ایمان ورته ګرځو. دی نه د اهل سنت والجماعت یو عقیده معلومه شوه چې صحابه کرام دا معیار حق دی، یعنی صحابہ دا دا حق معیار دے. رسول اللہ فرمائی اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. زما صحابہ پشان دستور دی کم یو پتہ یہ تاسو گئی تو تاسو بسمو میں ہدایت بہو میں. غلط دی بعد خلق چاہی دا صحابہ دا مقام نے انکار کئی اگر صحابہ معیار حق نہ گنی الیاذ باللہ اگر صحابی داسی گنی لکا عام منگتا سو پشانتی ہو سڑے. حالانکہ اللہ دی دائی کی صحابہ معیار حق گرزولی بھی نو اللہ وی دا دنیا اخیار ترین خلق صحابہ دی او دی اگر تسوئی کام اقل ورطا وی. اللہ فرمائے ولیکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اللہ وی ہر کلا الا انہم هم الصفحاء. گورا الا خبردار انہم انک بیشک تاکید الا تاکید هم تاکید الصفحاء معرفت تاکید دیو لگوی صحابہ تکا مقل اللہ کا سمرہ دا پیو لگولی اللہ دمرہ پا صحابہ میں اندخا. ولیکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ فَالْدَلِيلُ فَمَا يَشْعُرُونَ مانے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ہر کلج دی ملاوشی الَّذِينَ لَقُوا اصل کی لکیو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ہر کلج دی ملاوشی آکسان سر آمنو دی ایمان راوڑ دے قالو دی وی آمنا من ایمان راوڑ دے. صحابہ تا لنڈا خبر کئی ولی اذا کمکل لی پتہ ہی پوڑا خبر دو کا کی گی. وَإِذَا خَلَوْا ہر کلج دی ورشی یوادی پا مکان کی پا زمان کے الہ شیاطینہم پا طرف دا شیطانان اخپل پا طرف دا سرداران اخپل نو قالو دی وی اغیتا انا مغاکم ورہ انا چدنو تاکید عرب مشبہ بالفعل انا معکم تغذرہ یا انما کلمہ حسن انما نحن پتاکید ذرا منچی مستعدیون من تو کی کون کی وغیسرا انما نحن مستعدیون من تو کی کون کی وغیسرا انو رونو دیدہ کی اس کا منافق و کافر تعال تصویر لوئی کلام ذکر کئی ولی وی دا عقل من خلق تے او مسلمان تا او صحابہ تا وڑا خبر گئی اللہ وی اللہ انما پا تحقیق سرا پاہا خبر دادا دیوی منگا مرٹو کے کہو نو اللہ یستادیو بہم اللہ با ٹوکیو کیا گئی سرا دو معنی دی اللہ یستادیو بہم دی صحابہ سرا ٹوکے کئی دا منافقان خان دیور پورے اللہ با دی لجزا دا ٹوکو ورکی یو مانا اللہ با جزا دا ٹوکو ورکی دی لرا دیما اللہ یستادیو بہم
الله به حقیقتا ټوکی کوي د سره په آخرت کې دی به جهنم کې سوځي باندې مخامخ بوته دروازه کولاو شي جنت انعامات وتخکار شي دی به زی شل پینځه ویش کاله در کاله دی به جنن سیبا په غر باندې خيږي دغه چې ال دې دروازې ته ځان ورسي دی چې دومره په مشقت ځان خيږي الته ورشي غره ته دروازه به بیا بند شي بیا به د جهنم اختراع لړل ولی دایو مسلمانانو ته د ایمان دروازه کولاو پر چې موږ تاسو مؤمنان یو او چې کله وګران وخراغه نو بیا به ورته تخته الله تعالی فرمای الله یستعذبهم ويمدهم او الله تعالی دیل ورکیا غیلرا یاد ساتي ګورخه ويمدهم الله دیل ورکیا غیلرا فی طغیان یعمهون ګور داسې ونوایي چې ويمدهم فی طغیان دا فی طغیان ګور یمدهم سرا نه متعلق دینه بیا عقیده ثابتی کې د چا د جبریو او دا آیاتونه راو باسم نه او د فی طغیانهم یعمهون باندې تاسو د سوره یونس آیات نمبر 11 او دارنګي د سوره انعام آیات نمبر 110 حواله ولیکي ځان سره پتاغه الګ جو ګورئ ان تاسو ته پته ولګي چې القرآن يفسر بعض او بعضا چې دا بیتو یعنی هم چې کوم دی نو دا یمدهم سره متعلق نه دی دا چا سره متعلق دی یعمهون سره متعلق دی ها نو الله تعالی وی اولئک الذین دا کسان دي اشتروا جدی اغستر الضلاله گمراهی بالهدى په هدایت سره امار بحت تجارتهم پس فائدہ ورکړه تجارت دا غي وما كانوا غي مهتدين په هدایت معنی تاسو خیال لې ور الله وای دی منافقانو گمراهی واغستا په هدایت معنی انو سودا چې سړی کوي نو سودا کې سلور سيزونه یې کړه یو اغستون کوي یو خرڅون کوي یو بایع دی یو مشتری دی یو مبيع ده هغه سیز یو سمن د قیمت دی د چې دای الله وای دای واغستو نو چانه واغستو اغستون کې مشتریان خدای دي منافقان دي او اخلی زو گمراهی پس معنی په هدایت معنی د چانه علی د اصحابانو نه نو الله اصحابانو گمراهی خرڅول دی له ورکوله ا منافقانو سره هدایت نو دا داسې دی ښه وکیلی دا منافقان برانل دایو مسلمانانو ته آمنا من مؤمنان من ایمان راوړل دا هدایت لسانی د زړه نه نو په سمانیو په جوابان دایو آمنا من ایمان راوړل ان چې دایو داوي نو اصحابانو به راځي زموږ رونه دا اصحابانو به سره بیا جنگ نکو توره به ورپسې نه راغستا چې توره به نه راغستا نو دوی به په خپلو ګناهونو په خرمستو کې لاله سیوا کېدل انو دوی ته میلاو چې د هغې په بدل کې څه الضلاله طول الضلاله یعنې هسې به یو ورځ ګمراهي وه نو هغې د وجې کال ګمراهي دوی ته سیوا شو عمر سیوا شو غږ یې ورته نه کو پوه شوئ نو بایعین څوک صحابه مشتریان څوک دیو دی مبیع سوا هغه چې طول الضلاله او سمن سو هدایت لسانی او یا اشتروا فمعنى اختاروا دی غرق الضلاله گمراهی بالهدى بدل د هدایت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين او نو دی په هدایت معنی انو دا امام شافعی رحمت الله علیه د اشعار کتاب د دیوان شافعی پایګه امام شافعی رحمت الله علیه وی کو ذات الدار کذلوا قد بانت خطارتهم فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم او آیت من آیت الله شان ورشا کشمیری سے پوي وی دعات الدار کذلوا قد بانت خطارتهم فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم وی قضات قاضیان ججان او داعیان
قد ذلوا لال بیلاری شو قد بانت خطارتهم د دې خرابای خلکو ته مخه سراله کارش کی فباع الدين بالدنيا هغه چې د سوق هغه چې د انو هغه دیني وسو په دنیا باندې خرڅ کو د پماره به حق تجارتهم دای تجارت چې نه فائدہ او نه کوئی څه به خبره باندې الله تعالی فرمای مثلا مثال د منافقانو او دو قسمو دی یو قابل اصلاح یو غیر قابل اصلاح اول قابل اصلاحي مثلا الله مثال لاغي كمثل الذي مثال لاغي سره د حضور د رسول الله نا كمثل الذي پشان دا غسړي دي استوقد نارا چې بلکې دي اور د فلما کلا ازواج چې روخانه کیغه ما حوله هغه چا پیر زائد هغه نو ذهب الله بنورهم نو بوتللو کې الله تعالی بنورهم پرانا دا غي سرا وترکم فرید غیلرا فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې دین ویني غیلرا دا الله مثال د دې داسې دی رسول الله راغه تیاری وی دای رڼا کړه دای رڼا کړه د دین رڼا راوستا نصیب دای دا غي قدرونه دای دا غي قدرونه ک رسول الله ته الله تعالی وہ تو مدینے تھا وترکم فی ظلمات لا یبصرون بیا دې حق لار نه لیدا نو الله وی سمن کان دی دی بکمن ګونیان دی دی عمر لاندې دا خبر د مبتدا ماضی ته هم سمن هم بکمن هم عمر الین سن کان دی د دنیا خبره خو خي اوري او فلا يسمعون الحق حق خبر نه اوري بکمن ګونیان دی نو فلا يتكلمون الحق حق خبر باندې کلام نه کوي عمر لاندې فلا يرون الحق دای حق نه ویني فهم لا يرجون الله وی دای نه ګرځي د نفاق نه په طرف د هدایت او کسیب یا مثال دا غي پشان دا غټ باران نه من السما چې د سنوي د اسمان نوي فيه پای کې ظلمات تیریوي ورعد غلظاروي وبرقنا بريخناوي یا مثال لاغي سره د نزول د قران مجید نا هغه څه شي دي چې هغه اسمان ناراضي وه نو او باران د بار ناراضي نو فيه ظلمات تیریوي نو تیارونه مراد سختای دي احکام دي مثبت روجا زکات حج جهاد ورعد او غلظار دي وعید د کفر وعید د نفاق غلط رسم او رواج دا غي رد وبرق او برخنا نور د دلائل نسيبا کدا راشي يجعلون اصابعهم غرزي دی ګوت خپل فی اذان پا غوګون نو اے ما تو ګوري اصابع برګ اصابع يجعلون اناملهم سرنا قدمنا مبالغه سره کوي اصابع ذکر کو ٹھیک تا يجعلون اصابعهم في اذانهم پا سکی پا غوگونو کے یا دا یجعلون اصابعهم دا ذکر دا جز دے او باسم القل علامت تبتزانی رحمت اللہ علیہ وی ویجعلون اصابعهم تسمیت الجز باسم القل پا مختصر المعنی کی خواہ انو اصابعهم فی آذانهم من السوائی کی دا وجد تندرنا حذر الموت دیاری دا مرگنا والله الله تعالی محیط احاطه کون کې بالکافرین کافرانو سرا نګورونو اسلام سختای بووی دلائل بووی برخنا بووی دا باطل رد بووی انو دا منافقان سے چل گئی یکا اللہ و یکادو قریب دا البرق دا برخنا دا اسلام یختب جبوت للبوکی ابصارم و نظرون دا غیمانے کل امار کل ازواج روخان کلو مغیتا مشو بی دیزی پاغی کی و اذا ازلما ہر کل تیار راشی علیم پاغی مانے نو قامو دی ادری گی ولو شاء اللہ کچر ارادہ شد اللہ تعالی لزہبا نو بوتلل بے کریو بسمعیم پا قوت دا سماعت دا غیمانے پا اوریدو دا غیمانے و ابسوارهم او پا نظرون دا غیمانے
ان الله بیشک الله تعالی علی کل شیء پر یوسید باندې قدیر قدرت والا دی. نو ګورا الله وی د اسلام دا برېخدا شي نو مشو پی دیږي و اذا اظلم عليهم او کله چې احکام راشي سختی راشي نو قام چې خانق ته هغه زمونږ حق ته او چې مار دی نو هغه د ځوانانو کار دی. نو منافق وای چې مادي چرچی غوړي پر اډیر مونږ به پکیو دا زمونږ دین دی او چې کله سخت راشي وای نه 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 بیا به هغه ني الله وی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. الله په هر یو شی باندې قادر دی. ګوره شی په معنا د شاین امراضی په معنا د مشین امراضی دی دا کې دا شی مصدر په معنا د اسم مفعول له انو چې په اسم مفعول په معنا شو خبره ختمه شو بیا اعتراض نشته. یو لس منټه وقفه کوي نو بیا وقفه کو ان شاء الله.